السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تیرو ورځو کې د جماعت یو لوی مشر او عالم مکرم عثمان چینی صاحب په حق رسېدلی دی. ان لله و انا الیه راجعون. خدای پاک دوی له توفیق ورکړی چې دوی د چین د یوې ډېرې لرې علاقې نه د خدای پاک په خاص تقدیر راووته او پاکستان راغله او احمدیت دوی قبول کړو. څنګه خدای پاک دوی سره سلوک کړی دی او څنګه دوی د احمدیت د قبولیت او د دین علم د زده کړې او بیا د ژوند وقف کولو طرف ته د دوی خدای پاک راهنمایي کړې ده او توفیق یې ورله ورکړی دی. دې باره کې د دوی خپل تحریرونه هم شته چې دوی پکې خپل یاداشت لیکلی دی او ډېر په تفصیل یې پرې رڼا اچولې ده. دا تفصیل د بیانولو وخت خو دلته نشته، خو مختلفو خلکو ته چې کومې خبرې دوی خپلې ویلې وي او خلکو چې کومې خبرې د دې باره کې ځینې لیکلي دي نو هغه هم ډېر په تفصیل لیکلی شوي دي او د هغوی تفصیل بیانول یا هغه ټول دلته بیانول ممکن نه دي. ډېر ایمان افروزه واقعات دي. د دوی حالات او د دوی د ژوند او د دوی د خدمات او د سیرت باره کې دومره زیات مواد دی چې یو کتاب لیکلی کیدی شي. او حضور فرمایي چې زما په خیال خدام الاحمدیه پاکستان دا کار په بهتر طور کولی شي. بهرحال دا وخت به زه د دغه درویش صفت انسان د جماعت د یو مشر د واقف زندگی د سلسلې د مبلغ او عالم بلکې په حقیقت کې با عمل عالم او د ولی الله انسان بس تذکره کوم چې د واقفین زندگی او د مبلغینو لپاره په خاص طور یوه د تقلید قابل نمونه ده او په عمومي طور هر چا لپاره، هر احمدي لپاره مختلفو خلکو چې د دې سیرت باره کې لیکلي دي نو چې لکه څنګه ما ویلي وو په اختصار به وروسته بیا د هغې ذکر کوم
عثمان چینی صاحب معروف وو د عثمان چینی په نامه، خو د هغوی پوره نامه وه محمد عثمان چوچنګشي. په 14 اپریل کال 2018 دوی وفات شوي دي. په 14 دسمبر کال 1925 کې دوی د چین صوبې آنخوی کې یوې مسلمانې کورنۍ کې پیدا شوي وو. د های سکول نه پس په کال 1946 کې په نانجنګ یونیورسټۍ کې دوی د یو کال ایډوانس کورس کړی وو او بیا د نانجنګ نیشنل سنټرل یونیورسټۍ د سیاستو په شعبه کې تعلیم شروع کړی وو، خو سیاست سره څه دلچسپي نه لرله، نو ځکه دوی د قانون د فلسفې یا د دینیت د زده کړې باره کې سوچ کړی وو او وی چې مخکې اراده دا وه چې ترکیې ته به ځي او تعلیم به ترلاسه کوي، خو بیا په کال 1949 کې دوی پاکستان ته راغله، په خپله تحقیق وکړو او بیا یې وکړو او په جامعه احمدیه کې دوی تعلیم شروع کړو. په اپریل کال 1957 کې دوی د جامعه احمدیه نه د شهادت الله جانب امتحان پاس کړو. دا یو شارټ کورس وي د مبلغینو لپاره. بیا په 14 اګست کال 1959 کې دوی وقف کړی وو او په کال 1960 کې جنوري کې د دوی تقرر شوی وو. بیا د مبلغینو د کلاس کورس پاس کولو لپاره دوی یو ځل بیا په کال 1961 کې جامعه احمدیه کې دوی داخله اخیستې وه. په کال 1964 کې دوی د شاهد ډګري ترلاسه کړی وه. پاکستان کې په وکالتي تصنیف طریقې جدید ربو کې او بیا په کراچۍ او په ربوی کې دوی ته د واقف زندگی او د مربي په طور د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. په کال 1966 کې په سنګاپور او په ملایشیا کې دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی و. دوی هلته تشریف یوړو نو تقریبا 3.5 کاله پورې دوی بیا په سنګاپور کې وو او یو 4 میاشتې پورې تقریبا دوی په ملایشیا کې خدمت کړی او بیا په کال 1980 کې واپس پاکستان ته راغلو. بیا په مختلفو ځایونو کې دوی د سلسلې مربي په طور کار کولو. د عمرې او د حج بیت الله سعادت هم دوی ته نصیب شوی و. د حضرت المسیح رابعه د هجرت نه پس چې کله دلته په لندن کې مختلف دفترونه قایم شو او د سلسلې په کارونو کې وسعت پیدا شو او د جومات د لټریچر د ترجمه کولو طرف ته چې د ترجمه کولو په کار کې وسعت پیدا شو، نو چینی ډیسک هم بیا قایم کړی شو. دوی بیا دلته راوغوښتی شو. په چینی ژبه کې دوی ته د ترجمو توفیق ترلاسه شوی دی چې پکې د قرآن چینی ترجمه په خاص ډول د ذکر قابل کار دی. په جماعتي عقایدو او په تعلیماتو باندې مشتمل کتابونه هم دوی لیکلي دي. د دوی په غمزپلیو کې د دوی یوه اهلیه یو زوی او 2 لوڼې دي. تر څو چې د قرآن د چینی ترجمې سوال دی، نو په کال 1988 کې دوی د چینی ترجمې کار شروع کړی د قرآن د حضرت المسیح رابعه په هدایت، او بیا هم په هغه کال جون کې دوی د پاکستان نه انګلستان ته راوغوښتی شو او بیا د 4 کالو د محنت نه پس دا ترجمه مکمله شوې وه. چینی صاحب پخپله لیکي چې د قرآن چینی ترجمه یو داسې کار و چې ډېر وخت یې پکار و او د حضرت المسیح رابعه له طرفه هدایت دا و چې د 100 ساله جشن تشکر په موقع دا چاپ کېدل پکار ده. نو دوی وایي چې ډېر فکر وراته چې دا کار د مکمل شي په وخت. د سمو کسانو په لټون کې وم، یعنې داسې خلک چې د چینی ژبې د معیار ښه کولو او د نظرثاني په کار کې دې زما مرسته وکړی شي او پاکستان یا انګلستان کې په اوسېدو دا کار کول ډېر ګران و. نو دلته که چا له چینی ژبه ورتله د اسلامیاتو نه به ناواقفه و، په دین علم یې لرلو نو د چینی ژبه معیاري نه و، نو ډېر ګران کار ده. خو بهرحال چې کله چې ترجمه مکمله شوه نو د حضرت المسیح رابعه په هدایت چین او بیا سنګاپور ته
دوی لاړه او د چیني ژبې ماهرانو سره مشورې وکړې او د نورم ښه کړه. نو د خدای پاک په فضل ډېره معیاري ترجمه تیاره شوه په چیني ژبه کې د قرآن. او دوی په خپله ډېر په عاجزۍ دا لیکي چې دا کار ما دپاره ممکنه نه و، دا صرف د خدای پاک فضل دی چې دا ممکنه شو. دوی وایي چې په چیني ژبه کې دې نه مخکې هم ځینې د قرآن ترجمې موجودې وي او بیا وروسته هم ترجمې شوي دي چې شمېر یې د دې نه زیات دی. خو د جماعت احمدیه چې کومه ترجمه ده د دې منفرد خصوصیات دي چې بلې یوې ترجمې کې هم نشته. او د جماعت د علم کلام په وجه هم دا یو لوی شاهکار دی. د دې په چاپ کېدو د چین او د نورو ملکونو نه د اهل زبان خلکو له طرفه بې شمېره تبصرې موصولې شوي دي چې پکې دا ترجمه بهترینه ګرځولې شوې ده او زبردست خراج تحسین وړاندې کړی شوی دی. حضور فرمایي چې د جماعت ترجمه ډېره مشهوره ده او خلک یې ډېر غواړي. او په عمومي طور ځینې خلک دا اعتراض هم کوي چې جماعتي عقاید پکې اچول شوي دي یا د خپل موقف مطابق تفسیر شوی دی. خو په عمومي طور د ترجمې معیار هر چا ډېر اعلی ګرځولی دی. د چین یو پروفیسر دی لینسانګ صاحب، هغوی یو کتاب لیکلی دی د دغې پیړۍ کې چې څومره د قرآن ترجمه شوي دي په چیني ژبه کې دې باره کې. نو هغې کې زموږ د ترجمې ذکر هم کړی دی او تقریبا 15 صفحې دي دغه کتاب چې ورباندې د جماعت احمدیه چې کومه د قرآن چیني ترجمه ده په هغې باندې تبصره شوې ده. او پروفیسر صاحب ډېر په وضاحت زموږ د قرآن د ترجمې د خصوصیاتو ذکر کړی دی. مثلا دا لیکي چې عام عالمان چې کله ترجمه کوي نو ځینې لفظونه ترجمه نه کوي بلکې ترجمې په ځای هغه عربي لفظ لیکي یا په حاشیې کې د دې تشریح وکړي، خو اخره پورې داسې لګي لکه چې هغه برخه د هغوی لپاره مبهمه ده. خو د عثمان صاحب د ترجمې خصوصیت دا دی چې هغوی د هغو مقاماتو هم ترجمه کوي او په کوم بنیاد چې ترجمه کړې وي د هغې تاییدي حوالې په حاشیې کې ولیکي. پروفیسر صاحب دا لیکي د قرآن د ترجمې باره کې ما تبصره لیکلې وه، د دې نه پس ډېر ځل عثمان صاحب سره زما ملاقات هم شوی دی او زما تاثر دا دی چې دا یو ډېر ساده دا حضور فرمایي چې دا د یو غیر عمدي تاثر دی، د یو غیر مسلمه تاثر دی چې تعلیم یافته پروفیسر دی چې په اسلام باندې ځان اتھارټي ګڼي چې دا یو ساده خاکساره اخلاص لرونکی رښتونی او په احکامو باندې په سنجیدګۍ سره عمل کوونکی تن دی. یعنې عثمان چیني صاحب وایي چې ما د روژې په میاشت کې د دوی روټه کړې وه او عثمان صاحب روژه هم نیسي، قرآن د شریعت اعلی کتاب ګڼي او بیا مخکې لیکي چې د دې ترجمه او د تفسیر ځینې برخې داسې چې زموږ چین کې چې کومه سني فرقه ده د هغې خلک د دوی نقطه نظر سره دا مطابقت نه لري. خو دې خبرې نه څوک انکار کولی شي چې دا تن د توحید قایل دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه کوي او د خدای پاک د احکاماتو پابندي کوي. چیني صاحب چې په خپله نګرانۍ کې چې کوم د چینی ژبې لټریچر تیار کړی دی دغه انګریزي ټایټل یې دا دی My Life and Ancestry په چینی کې Introduction to Morality په چینی ژبه کې. حضور فرمایي چې اووه کتابونه د دوی خپل دي او 15 تقریبا کتابونه یې چې کوم دوی ترجمه کړي دي په خپله نګرانۍ کې. An Outline of Ahmadiyya Muslim Jamaat د جماعت تعارف دی، دا Outline of Islam د اسلام تعارف دی، Fundamental Questions and Answers about Islam د اسلام باره کې بنیادي سوالونه، Islamic Concept of Jihad and Ahmadiyya Muslim جماعت دا هم دی په چینی ژبه کې لیکلی دی دا کتاب. Ahmadiyya Muslim Communities Contribution to the World دا هم دوی لیکلی دی چې په انسان په انساني ژوند کې د دې څه ضرورت ده د اسلام او د مذهب. نو دا د دې د علمي خدماتو مختصرا ذکر کړی دی.
د کورني ژوند باره کې د دوی اهلیه لیکي چې کله چې ما لپاره د عثمان صاحب رشته د پاکستان نه نغله، نو زما والد صاحب د عمر د فرق په وجه رشتې ته تیار نه و. حضور فرمایي چې دوی اهلیه هم د چین ده، او وایي چې زما عمر هغه وخت 20 کاله و، او د عثمان صاحب عمر تقریبا 50 کاله ته جوخت و. تر ډېرو میاشتو والد صاحب ماته د دغه رشتې باره کې ویلي نه و. بیا اخر چې کله ووایي نو خط یې زما مخې ته کېښوده چې پخپله فیصله وکړه. وایي چې ما خوب کې دا لیدلي و چې زه بهر ملک یم او یو لوی میدان دی او بالکل خالي لاس ولاړه یم او دا سوچ کوم چې زما به څه جوړېږي. نو بیا ما پسې فاصله باندې وکتل چې په سپینه جامه کې یو تن ولاړ دی او یو اواز مې واورېده چې ستا ټول ضرورتونه به د دغه تن په ذریعه پوره کېږي. نو دغه خط لیدو نه پس چې کله ما عثمان صاحب په خوب کې ولیده، نو هغوی په سپینو جامو کې ملبوس ما سره ولاړ و، زه ملاسته وم. وروسته چې کله ماته د عثمان صاحب تصویر وښودل شو، نو ماته معلومه شوه چې دا هماغه تن دی چې کوم ما په خوب کې لیدلی و. نو دغه شان بیا ما هغه رشته قبوله کړه. تر 4 کالو پورې کویدن و او پاسپورټ نه جوړېده، ځکه چې حالات ډېر خراب و د هغه ځای د سیاسي صورتحال او ثقافتي انقلاب په وجه ډېره ګرانه وه ډېر ګران و د دوی راتګ. عثمان صاحب دوی وایي چې یو خوب لیدلی و چې کله چې ماو زedong مړ شي نو هله به د ښځه راځي. نو حضور فرمایي چې کوم چیرمن د هغوی ماو زedong د چین، نو هغه وخت زه بیمار یم، نو صحت هم ښه و، ډېر په ارامه ژوند تېرولو. خو بهرحال په دې دوی دا وایي چې دا خو په دې چې کله وخت راځي ده، نو فیصله وکړه چې چیني صاحب چې ماو زedong ته به خط ولیکي. نو چې زه خط پوسټکولو له روان وم چې هغه وخت راته اطلاع میلاوه شو چې ماو زedong مړ شو. او دې نه پس د دې ښځه لیکي چې د دوی اهلیه لیکي چې یو څو ورځې پس د ماو زedong د مرګ د یو څو ورځې پس ماته خپل پاسپورټ میلاو شو، او بیا چې زه خپل د پلار کور ته راغلم پاسپورټ سره. چې کله زه کور ته راغلم نو هغه شپه ډېر باران شوی و، دې نه مخکې وچکالي و. دومره باران بیا هغه وخت وشو چې ځمکه د اوبو په وجه چاودلې وه، او یوه غیر احمدي ګاونډی وه، نو هغه ماته وویل چې که ته مخکې راغلی وې نو دا حالات به زموږ ښه شوي وو، وچکالي به ختمه شوې وې. نو بهرحال وایي چې یو هفته پس چې زه د چین نه راووتم نو ما سره ساماني صاحب نو 2 جوړې وې را سره چې د عثمان صاحب کشري ورور ماله راکړی وې، او د ساس یو څو کیوز وو. نو په 12 اګست کال 1988 زه کراچۍ ته ورسېدم، او هلته چودري محمد مختار صاحب زموږ نکاح تړلی و، او هغوی پخپله زما ولي مقرر شوي وو. په 3مه ورځ مونږ به د چین سفارتخانې ته تلو، او د ټرین په ذریعه چې کله مونږ ولاړو نو د سړو بیل انتظام او د ښځو بیل، نو فیصله دا شوې وه چې مونږ په سټیشن میلاویږو، او کله چې ټول خلک د ګاډي نه کوشي. دوی وایي چې مخکې وایي چې زه خو نوی راغلی وم، په کومې ډبې کې چې ناسته وم، نو هغې نه چې ټول خلک کوز شو نو ما دا وګڼل چې دا آخري سټیشن دی. او کله چې ټرین دوباره روان شو نو ماته احساس وشو، خو بیا په ټرین کې ته ختل ډېر ګران و، ډېر رش و. زه ډېر پریشانه وم. نو یو افسر چې و د پولیس هغه چې کله زه ولیدم چې خوا دې خوا ګرځم، نو هغه راوبللم او ریلوې پولیس والو، او بیا د چین امبیسۍ ته زه ولېږلم سفارتخانې ته. ما نقاب او ورکوټ اغوستی و، نو د سفارتخانې خلکو ته یقین نه راتلو چې زه د چین یم، ځکه چې زه څنګه په ورکې کې کېدی شم. خو بهرحال هغوی د چین یوه رساله راوغوښته او ماته یې وویل چې دا راته واوروه، او بیا د ټیکسي انتظام وکړل شو. حضور فرمایي چې ډېره اوږده کیسه ده، خو په څه نه څه طریقه هغوی بیا ورسېده. یو احمدي په لاره کې کتلی و، د ټیکسي والا تپوس کولو چې چېرته ځئ، نو هغې بیا هلته ورسولو. بلکې د ټیکسي ډرایور ډېر حیرانه و چې ما یې چېرې دا نه دي لیدلي چې داسې یو
ځوانه جنۍ داسې ورکه شو بیا داسې ملاوم شي. خو بهرحال چې دا زموږ ابتدا وه زموږ د ژوند. عثمان صاحب باره کې لیکي چې ډېر ښه خاوند و بلکې زما روحاني استاد و. کله چې زه پاکستان ته راغلم نو هغوی د ټولو نه مخکې ماته مونځ کول خیلی و او جومات کې به هغوی چې جمع ورکړو بیا به کور ته چې راغله نو ما له به هم جمع راکوله او ډېرو ګنټو پورې به ماته به هغوی د مونځ چې کوم عربي الفاظ یې هغه به راته ښودل بلکې هغوی ماته لفظ په لفظ او سطر په سطر راته خیلی د نصیحت یې راته دا کول چې د دې مشق کوه او که هېر شي درنه نو د دعاګانو چې کوم کتاب دی هغه ځان سره ساته. نو په شپږو میاشتو کې ماته قاعده ویل ښودلي وو. هغوی ماته چې قرآن خیل شروع کړ نو ورسره یې ترجمه م خیله چې زما دلچسپي دې قایمه پکې پاتې شي. ډېر صبرناک و. ډېر په ژورتیا کې به هغوی مضمون باندې مونږ زه به پوهولم او اوږده مثالونه به یې ورسره ورکول. ډېره صله رحمي به یې لرله او خپله مور هغوی د چین نه پاکستان ته راوښتې وه او ښه پوره یې خدمت د هغوی کړی دی. وایي ځینې حالات به زموږ داسې شو چې یو وخت به مونږ داسې هم راغلی دی چې ورځ کې به مونږ صرف د پای او یو بوتل اخیستی شو په بیه نو هغه به دوی بیا خپل مور له ورکړو. چېرته به هم چې په سفر تله نو خپله مور به ځان سره ساتله. د مور یې ډېر خدمت کړی دی چیني صاحب. وایي چې د هغوی ټول عمر خپل کار سره په شوق مشتمل و. کله چې د هغوی صحت ښه و نو اکثر به د شپې تر ناوخته پورې هغوی په دفتر کې کار کولو بلکې ځینې وخت به هغوی کار کولو او سهار به شو. په کور کې د دوی ټولو نه اهم کار د ماشومانو تربیت کولو او باقي وړو دنیوي کارونو سره دوی هېڅ دلچسپي نه لرله. په خپل خوراک او کپړو وغیره متعلق هم دوی ډېر ساده مزاج و. بیا د دوی لور لیکي چې زما د والد صاحب ځینې خصوصیات داسې دي. د دوی مشرۍ لور د ډاکټر قرة الله وایي چې ځینې خصوصیات داسې دي چې په الفاظو کې بیانول ما لپاره ګران دي. دوی ډېر شفیق، مهربانه، ډېر محنتي، همیشه ښه امید لرونکي، عاجز انسان و. په هره معامله کې زموږ ټول وروڼو خویندو ته او بیا خپل زومانو ته به هم ترغیب ورکولو چې گفتگو کې د خبرو کې شامل شي. د سکول په سبق کې به زموږ دلچسپي اخیسته. د استاد تاثرات به زموږ معلومول چې څه هغوی وایي او دا به راته وایي چې ستاسو د ژوند مقصد په دنیا کې خدای پاک تاسو چې رالېږلي یي نو مقصد ستاسو دا دی چې تاسو تبلیغ وکړئ او په خاص طور د چین خلکو کې د تاسو تبلیغ په کار چې کوئ او باقاعدګۍ سره به نصیحت کولو چې روحانیت اخلاق او په علم کې ترقي کوئ. اکثر دا وایي چې ستاسو شخصیت او ستاسو عمل او ستاسو رویه چې خلک ګوري نو هغوی ته دا احساس کېدل پکار دی چې خدای پاک موجود دی. ځکه چې کوم ماشومان په خدای یقین لري نو هغوی د هغو ماشومانو نه ډېر ښه وي چې دا یقین نه لري. دا نصیحت به هم کولو چې ستاسو په هر کار کې چې کوم تاسو شروع کړئ باقاعدګي پکار ده چې وي. دا هېڅ چېرې هم نه دي شوي په وړوکوالي کې چې دوی موږ ته څه غوسه کړي وي. همیشه به په مینه پوهولو او کله که سختي هغوی کړې هم ده نو د مونځ باره کې چې په مونځ کې باقاعدګي تاسو ولې نه ده خپله کړې او د عادت جوړولو لپاره به په وړوکوالي کې به موږ ته دا وي چې 5 وخته مونځ به دوی جومات ته به مونځ له بوتلو په چوټیانو کې به څه نه څه کتاب به دوی موږ ته راکولو لوستو لپاره بیا به د هغې ټسټ اخیستو موږ نه. بیا دوی وایي چې د کشتینو یو ډېره زړه کاپي دوی موږ لوستلو راکړې وه. ورسره دا هم ویلي چې دا لولئ د دې اردو ډېره ګرانه نه ده لکه څومره چې د نورو کتابونو اردو ګرانه ده. بیا دا وایي چې دا وړومبی کتاب د کشتینو چې کوم هغوی په جامع احمدیه کې پخپله لوستی و. بیا پردې باره کې هم دوی فکر کولو چې یونیورسټۍ ته به ځئ نو پرده به کوې او که مجبوري وي د نقاب کوزولو نو بیا میک اپ به نه کوې او صرف د سبق دوران دا دوی د خلیفة المسیح رابعې نه تپوس کړی و او بیا اجازت ورکړی و په یونیورسټۍ کې چې په دې شرط به سبق وایي چې پرده به کوې او که مجبوراً کوزی په کلاس کې نو بیا به پکار نه ده چې میک اپ دې کړی وي او دې نه پس هم بیا فوراً پرده پکار ده. او د دې کشرۍ لور د منزه هم دا وایي چې همیشه به موږ ته دا وایي چې تاسو ته پکار دی چې د سپوږمۍ د حاصلولو کوشش کوئ
او که داسې درته سپوږمۍ میلاو نه هم شوه نو ستوري خو به درته میلاو شي. یعنې مقصدونه خپل همیشه اوچت ساتئ او 5 وخته مونځ سره د جمع کولو د تهجد ترغیب به هم دوی راکولو. د اوبو څټکې به دوی به مونږ اچولې او سهار مونځ له به یې راپاڅولو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام او د خلفا د کتابونو د لوستو طرف ته به یې زموږ پام ګرځولو او تر ډېرو ګنټو به دوی ناست و، ډېر په صبر او تحمل به زموږ د سوالونو جوابونه ورکول. دا به نه وه چې په څه وړه شان خبره وتمېده. حضور فرمایي چې دا هم د مور پلار لپاره یوه نمونه ده. همیشه به دا وي چې کوم صلاحیتونه تاسو له خدای پاک درکړي دي هغه استعمال کړئ او ضایع کوئ یې نه هېچېرې هم. او چې کم عمل هم چې تاسو کوئ نو د خدای پاک د عبادت نیت پکې پکار دی چې وي. د روحاني ترقۍ مثال به هغوی ورکولو چې دا د هغو پوڼو په شان وي چې پکې کله توقف راشي ورسره بیا هم د نورې بلندۍ طرف ته قدم پورته کېږي. هغوی دا لیکي چې دوی موږ ته دا ښودلي دي چې دوی موږ ته سادګي، عاجزي او نورو له په ځان باندې ترجیح ورکول ښودلي دي. کله چې دوی د اسلام آباد د جومات صدر وو نو په ټولو کورونو کې چې کله سنټرل هیټینګ لګولې کېدو نو هغه وخت دوی دا خبره یقیني کړې وه چې زموږ کور کې به ټولو کې اخر کې دا کار کېږي. د دوی زوی داود صاحب ډاکټر دی، هغوی دا وایي چې د جامع تعلیم دوران دوی ته چې کله د خپل د مشر ورور د والد صاحب د وفات ټلګرام ملاو شو نو هغه وخت دوی د جامع په امتحانونو کې مصروفه وو. نو دوی دا سوچ وکړو چې دا افسوسناکه خبر هم د جامع د امتحان په شان د خدای پاک له طرفه یو امتحان دی او دا سوچ چې دوی وکړو نو بیا امتحان په وخت ورکو او وخت ضایع نه کړو. د دوی زوی لیکي چې پیچینیانو کې د تبلیغ دوی ډېر شوق لرلو. کم تقریب له هم چې دوی تله هلته به خلکو ته دوی د احمدیت تعارف کولو، لټرچر به یې تقسیمولو، ان تر دې چې کله به دوی په ویلچیر هم راتله چې بیمار شو ګرځېدی نه شو نو د ویلچیر په خانه کې به هم دوی لوی لوی کتابونه ایښودو لپاره به یې څار کولو چې خلکو له یې ورکړي. بیا دوی وایي چې کله چې زه وړوکی وم نو که د دوی دفتر ته به لاړم او پن یا پنسل اخیستو کوشش به مې کولو نو دوی ماله دفتر کې چې کم پن او پنسلونه پراته وو د هغه د استعمال اجازت به نه راکولو او زما مور ته به دا وایي چې دې لپاره بیا پن په بیه واخله او ورکړه، د دې پن پکار دی. او که کله فوټوکاپي به کول نو دا به وي ما ته چې د کور نه کاغذ ځان سره وروړه او بیا په ماشین باندې فوټوکاپي به وکړي. بیا د دې زوی د دې باره کې لیکي چې د خدای پاک چې کوم صفاتي نومونه دي د هغې د یادولو تلقین به موږ ته کولو چې د خدای پاک څومره صفاتي نومونه دي هغه یاد کړئ. دوی په چینایي ژبه کې یو نظم لیکلی و چې پکې د خدای پاک د 100 صفاتي نامو تعریف شوی دی. دا نظم به روزانه ویلو د شپې او د یوې لوبې په صورت کې به مونږ روڼو خویندو ترمنځ د زیات نه زیات د خدای پاک د صفاتي نومونو د یادولو مقابله هم کولو او بیا به انعام راکولو. حضور فرمایي چې یو څو میاشتې مخکې 2-3 میاشتې مخکې دوی ما له ملاقات ته راغلي د خپل زوم او خاندان سره. نو دوی زوم لیکي چې هغوی ما ته 3 نقطې لیکلې وې چې زه خو به خبره نه شم کولی چې کوم د حضور نه به چې کوم دوی تپوس کول غوښتې. نو یو پکې دا وه چې زه کمزور یم او درېدی نه شم پخپله نو ځکه په ویلچیر ناست یم نو معذرت د دې لپاره. حضور فرمایي چې د خلافت ډېر احترام کولو او دا هم چې دا دعا کوئ چې تر آخري ساه پورې د تبلیغ کوم او د دې مال اجازت هم راکړئ. او بیا دا چې دفتر ته زه نه شم تللی نو که کور کې کار کوم نو د دې اجازت راله راکړئ. د کار یې ډېر زیات شوق و، دا نه چې په کور کې ناست یم نو فارغ به کښېنم، په کور کې به هم دوی کار کول غوښته. دوی چې حج ته تللي وو نو د دوی زوم هم دوی سره وو. نو دوی وایي چې عثمان صاحب خپل دعایه جذبات چې کوم منظوم کلام و د چین په ژبه کې هغه لیکلی وو. نو دی راته ویلي وو چې زه دغه جذبات دې لپاره په نظم کې لیکم چې آینده هم دې نه فایده پورته کړم او د حج په موقع زموږ ګروپ کې
په یو موقع یو څو کسانو د چیني صاحب نه دا تپوس هم کړی چې تاسو څه لیکئ لګیئ. نو هغوی ورته په اختصار دا ویلي وو چې زه خپل قام لپاره د چین خلکو لپاره دعاګانې کوم چې خدای پاک دې هغوی د حقیقي اسلام طرف ته هغوی له هدایت ورکړي. نو په دې هغه سوال کوونکي ډېر د حیرت اظهار کړی و چې یو دومره بوډا تن چې دغه وخت د سهارې نه بغیر په اسانه ګرځېدی هم نه شي، هغه ته که څه فکر دی نو دا چې د هغه قام دی هدایت بیا مومي. بیا چیني صاحب په خپلو حالاتو کې یو ځای کې لیکي چې په چین کې بودیزم، کنفیوشیسزم او تاویزم د دې تعلیمات په یو بل سره مخلوط شوي دي او ډېر چینیان داسې دي چې په یو وخت کې د دغو درېواړو مذهبونو په تعلیماتو باندې عمل کوي. خو په دغه زمانه کې هغوی دا مختلف تعلیمات جمع کړي دي، په خپل طور یو مذهب جوړ کړی دی او په دغه مذهب کې د انسان اخلاقي حالت طرف ته خاص توجه کیږي. دوی فرمایي چې کله چې 3 چینی اخبارونو کې چیني صاحب دا لیکي چې د چین 3 اخبارونو کې چې زما انټرویوز چاپ شو نو د ملیشیا دیزم داستا مذهب دی، سوسایټي دی چې کوم نوی مذهب دی دیزم، نو دغه سوسایټي د دې خواهش اظهار وکړو چې زه د اسلام د اخلاقي تعلیماتو په عنوان د یو مضمون لیکم چې هغې د اسلام اخلاقي تعلیمات د نورو مذاهبو تعلیماتو سره یو ځای په یو رساله کې چاپ کړي. نو ما په دغه سلسله کې یو مضمون ولیکلو او په دې هغې واپس جواب دا ورکړو چیني صاحب ته چې تاسو د اسلام باره کې یو عظیم الشان مضمون موږ له راکړی دی او موږ ډېر ممنونه یو چې تاسو په یو غیر جانبداره رنګ کې د اسلام حقایق بیان کړي دي او ستاسو بعض باریک او لطیف او دې نه معلومیږي چې تاسو ډېر ښه طریقې سره د مذهب علوم ترلاسه کړي دي. د چین خلک لا تر اوسه اسلام سره واقفیت نه لري. وجه دا ده چې په چینی ژبه کې د اسلام تبلیغ نه دی شوی. اوس تاسو سنګاپور ته د اسلام اشاعت لپاره راغلي دوی چې په سنګاپور کې وو، نو دا لازمي خبره ده چې اسلام په دغو ملکونو کې په چینیانو کې خورېږي او چینی خلک به هم دې نه برکتونه ترلاسه کوي. هغه سیف الله صاحب د دوی کلاس فیلو مو په هغه زمانه کې په جامعه کې لیکي او حضور فرمایي چې هم کلاس فیلو یې وو. دوی وی چې عثمان چیني صاحب زما کلاس فیلو او دوی په ځوانۍ کې هم ډېر پارسا، خوش خصایل او د نیکو اطوارو خاوند و. ډېر په سوز او ګداز به مونځ کول او ډېر په تضرع به دعاګانې غوښتې، نفلي روژې به یې نه وي، د نفلونو کولو عادي وو، تسبیح او تحمید او په ذکر الهي کې به دوی ډېر شغف لرلو، کمال شغف به یې لرلو. د احمدیت نعمت په ترلاسه کېدو به د شکر اظهار کولو او همیشه به دوی د عظیم محبت، اخلاص او د فدایت د جذباتو مظاهره کوله. لیکي چې دا رښتونی شهادت دی چې د طالب علمۍ په زمانه کې به ځینې وخت د خفګان د شدت نه او د تفکر نه به د دوی اوښکې بهې دی او د خپل مور او ورونو سره د ملاوېدو د دوی د خیریت باره کې به چې کوم هلته قایم و د حکومت نظام د هغې په وجه به ځینې وخت به دوی ډېر د خفګان اظهار کولو او ډېر په الها او په تضرع او په سوز به دوی د خپل حقیقي خالق مخې ته د خپل چې کوم د مطلوبه مقاصدو دې لپاره به دعاګانې کولې. دوی وایي چې دا نظارې اوس په دغه عمر کې هم ما لپاره د رشک قابلې دي. هغه سیف الله صاحب لیکي چې دا حقیقت دی چې د خدای پاک هغه بنده د هغه ابتلا زمانه کې چې څه غوښتي وو خدای پاک د هغوی اخلاص او دعاګانو ته د قبولیت شرف بخښلی و او د احمدیت په برکت یې ورله هر څه ورکړي وو او د ښه ډېرو رحمتونو نه هم ډېر رحمتونه هم ورته بخښلي وو، بلکې د خدای پاک مخلوق هم د دوی د قبولیت دعا چې کوم ثمرات دي هغې نه فیض پورته کړی دی. دوی وایي چې د طالب علمۍ په زمانه کې حضرت مولوي غلام رسول صاحب راجي کی، حضرت مولوي عبداللطیف صاحب باولپوري، صاحبزاده سید ابوالحسن صاحب او د نورو ازبرګانو په خدمت کې د ناستې او د دعا د درخواست کولو د دوی د قبولیت
د اثراتو د لیدو توفیق د خدا پاک په فضل ملاو شوی دی. دوی لیکي چې ډېر په احتیاط او په خپله مشاهده او په وجدان دا ګواهي ورکولی شم چې په عبادت کې د سوزو ګدازو په دعا کې د الهاو د ذرو د دعا د قبولیت په لحاظ د دغو محترمو اکابرینو عکس د عثمان جني صاحب په ذات کې موجود و. دوی وایي چې ما په خپله هم ډېر ځل په ذاتي معاملاتو کې د دوی د دعا د قبولیت مشاهده کړې ده. او بیا دا لیکي چې دوی به په خپله ماته هم او نورو ملاویدونکو ته به هم د دعاګانو تلقین کولو. دوی ډېر ځیرک وو او د مؤمنانه فراست مالک وو. د جومات انتظامی معاملاتو کې د رای اظهار په وخت به دوی ډېر محتاطه وو. په خپله به هم د جومات د نظام دوی ډېر احترام کولو او مکمله پابندي به یې کوله او خپلو ملګرو او نور پېژنګلو خلکو ته به هم همیشه دې تلقین کولو. خلافت سره د مکمل روحاني عقیدت لرلو او د دې په احساناتو د تشکر اظهار به کولو. کله به هم چې دوی ته چا د دعا درخواست کولو نو دوی به ترې پوښتنه کوله چې د وقت خلیفه په خدمت کې د دعا خواست کړی دی. د اسلام آباد کې د جومات صدر دی دلته ډاکټر رضوان صاحب هغوی دا وایي چې د مونځ سره د مینې د دوی دا حال و چې په اخري څو کالو کې د خپل د کور نه تر جومات پورې راتلو لپاره چې صرف د یو څو منټو فاصله وه ډېر منټه به ولګېده او په لاره کې به ډېر ځل د دوی به ودرېده او ساه به اخسته. خو دې نه باوجود هم وایي چې ما یې چېرې دوی مونځونه جمع کولو به یې نه دي لیدلي. او یو ځل چې کله د ماښام او د ماسخوتن په مونځ کې ډېر کم وخت و نو ما دوی ته دا عرض وکړو چې تاسو کور ته تلو په ځای په جومات کې د ماسخوتن انتظار وکړئ یا جمع کړئ مونځ. نو دوی ورته وایي چې په ګرځېدو ورزش هم وشي او کور نه تر جومات پورې د فاصله طی کولو ثواب هم دوی ته میلاو شي. نو ځکه زه به لاړ شم او بیا به راشم. رشید بشیرالدین صاحب ابوظبي کې دې هغوی لیکي چې د دې دعاګانو نه غیر احمدیانو او احمدیانو ټولو فیض پورته کولو. دوی چې کله مربي و کراچۍ کې نو د ډریک روډ قیام دوران غیر احمدیان ښځو سړي ټولو به د چیني صاحب نه د خپل ذاتي او نورو معاملاتو کې به مشورې اخیستې او ګواهي به یې ورکوله چې دوی په مشورو عمل کولو او د دوی په مشورو عمل کولو او د هغوی د چیني مولوي صاحب نه دعا کولو نه پس د دوی لویې مسلې حل شي. نو مختصره دا چې د ډریک روډ کراچۍ مشهور چیني مولوي صاحب د مذهب د تفریق نه بغیر د هر چا لپاره یو فیض رسونکي وجود و او بې شمېره محبتونه یې تقسیمول. د دې د انګلستان تلو نه پس تر یوې اوږدې مودې پورې په غیر احمدیانو کې هم د دې ذکر او یاد قایم و. دوی وایي چې ما هم دا لیدلي دي چې چیني صاحب د خپلې مور ډېر خدمت کولو او ځینې وخت به چې ورته مور غوسه هم وکړه نو دوی به ورمنډه کړه او ورسره باقاعده به ورسره مینه کوله او د دې د ضرورتونو خیال به یې ساتلو او دومره انهماک به و پکې چې هېڅ فکر به یې نه و چې خوا دېخوا څوک ورته ګوري لګیا دي. د مور سره چې د مینې کم اظهار به و هغه به غیر معمولي و. بیا د کرغیزستان نه د تکمو جومات مجانوف محمد صاحب دی هغوی دا لیکي چې عثمان جون صاحب سره زما ملاقات په کال 1994 کې د یو سفر دوران په جهاز کې شوی و. په ابتدا کې ما دا اندازه نه وه شوې چې دوی مسلمان دي یا د جماعت احمدي عالم دي. خو چې کله جهاز پرواز وکړو نو هغوی بسم الله وویل نو هله ماته معلومه شوه چې دوی مسلمان دي. څه وخت پس ما دوی ته سلام وکړو زموږ تعارف وشو
او موږ په مختلفو امورو خبرې شروع کړې. نو هغوی مانه تپوس وکړ چې تاسو د جماعت احمدي مسلمان باره کې څه علم لرئ؟ نو ما ورته وویل چې نه، زه دې باره کې څه علم نه لرم. نو هغوی بیا مانه تپوس وکړ چې تاسو د قرآن چینی ژبه کې چې کومه ترجمه ده هغه لولئ؟ نو ما ورته وویل چې او چې لولم. نو په دې راته هغوی وویل چې د چینی ژبې کې د قرآن څومره ترجمونه تاسو خبر یې؟ ما ورته چې دا وخت چې څومره ترجمې موجودې دي ما د هغوی ټوله مطالعه کړې ده او کوم لګیا یم. نو عثمان صاحب تپوس وکړ چې د کومو مترجمینو د قرآن چینی ترجمې تاسو کتلې دي، تاسو هغوی پیژنئ؟ نو ما ورته وویل چې زه خو ټول پیژنم. عثمان صاحب وایي چې په دغه مترجمینو کې د یو نامه عثمان چوي ده، نو تاسو هغې پیژنئ؟ نو ما ورته وویل چې زه پیژنم، خو د دوی د قرآن ترجمه مې لوستې نه ده او نه مې ورسره ملاقات شوی دی. نو هغوی تپوس وکړ چې تاسو عثمان چو څنګه پیژنئ؟ نو ما ورته وویل چې بس دې نه خبر یم چې هغوی عالم دي او د قرآن یې ترجمه کړې ده په چیني ژبه کې، خو ما دوی چېرته لیدلي نه دي. نو په دې راته هغوی وویل چې زه عثمان چو یم. نو ما ته یقین نه راتلو چې زه عثمان چو صاحب سره ملاقات کوم لګیا یم. بیا هغوی ما ته د رابطې معلومات راکړو، بیا پارسي ته چې چېرته هغوی رهایش لرلو. نو ما هم بیا هغوی له خپل نمبر ورکړو او یو دوه ورځې پس د هغوی فون راغلو د چیني صاحب چې ستاسو کور ته راتلل غواړم، تاسو سره ملاوېدل غواړم. نو ما تصور هم نشو کولی چې د دومره لوی مرتبې عالم په ما سره ملاوېدو لپاره زما کور ته راځي. نو ما په خپل کور کې د دوی استقبال وکړو او ورسره د دوی یو دوه پاکستاني ملګري وو. موږ تر 10 منټو خبرې کولې او دې نه پس د عثمان چو صاحب یو هوټل ته بوتلم، دعوت راته وکړو. نو ما ورته وویل چې تاسو مېلمه یې او ما ته پکار ده تاسو ته روټه وکړم. نو هغوی وویل چې نه، ته سبق وایې او زه ستا مشر یم او د مور پلار په ځای دی، ما د ستا مدد کول پکار دی. نو دې نه پس موږ هوټل ته لاړو، روټه مو وخوړه، په مختلفو معاملاتو مو خبرې وکړې او دغه شیان یې ورځ وه چې زه دوی سره ملاوېدو ته لاړم. د سنټرل بانک هغه عمارت و او موږ د هغه ځای کې بیا کېناستو، خبرې مو وکړې او عثمان چو صاحب ما سره په فاطمه مسیح، په ختم نبوت په مسلې، په یاجوج ماجوج او امام مهدي او دغه شان قرآن او حدیث باره کې سوالونه وکړو. نو ما اول هم هغه جوابونه ورکړه چې کوم په عام طور روایتي مسلمانان ورکوي. نو عثمان چو صاحب مسکی شو، هغوی راته دغو ټولو سوالونو سم جوابونه راکړه. نو ما ته الفاظ نه میلاوېده چې زه څه ووایم، ما باندې د هغې جوابونه ډېر ژور اثر کړی و. همدغه شان هغوی ما ته د قرآن ترجمه او یو څو نور کتابونه تحفې په طور راکړه او دا یې وویل چې دا ولوله او بیا ضرور راته ولیکه او دا راته وویل چې دا کتابونه دې چې ولوسته نو څنګه درته محسوسه شوه. وایي چې بهرحال ما کتابونه ولوسته نو زما سوچ بیخي بدل شو. هغه وخت ما ته د بیعت باره کې معلومه نه وه، خو بیا وروسته ما بیعت ته مو وکړو. دوی لیکي چې زه دا خبره همیشه اعزاز ګڼم چې ما ته د حضرت امام مهدي د ظهور او د امام مهدي د ریښتونې جومات معلومه شوې وه. د دعاګانو د قبولیت واقع لیکلي دي خلکو چې څنګه یو ځل شاد صاحب لیکي چې په ریلګاډي کې سفر کولو ربوی نه تر کراچۍ پورې، نو په لاره کې چې موږ د جومات 80 ماشومان وو د اطفالو تقریبا په ربوه کې، نو په لاره کې موږ په سره د جمع مونځ وکړو. نو غیر احمدیان خبر شو چې دا خو احمدیان دي. نو په دې اولیانو په ډبو کې د ریلګاډي په ډبو کې تقریرونه شروع کړه چې دې خلاف کاروایي وکړي. موږ ډېر پریشانه شو. عثمان چیني صاحب هم موږ سره وو. د مختلفو خلکو مختلفې ډیوټۍ ولګولې شوې او دغه وخت د سکیورټي په لحاظ هم او چیني صاحب هم دا وایي چې زما هم سره ډیوټي ولګوئ. نو ما ورته وویل چې ستاسو کار دا دی چې تاسو هلته کښېنئ او دعا کوئ. د مولیانو پروګرام دا و چې ملتان ته چې ورسئ نو د دې خلاف به کاروایي کوي او وهي به هم، خو وایي چې ملتان تېر شو خو لږ ساعت پس بالکل خاموشي شوه د مولا له طرفه. نو چې دوی وکتل نو هغه اوده پروت و او مولوي صاحب خو په ملتان کې کوزېدو خو هغه داسې اوده شو چې د ملتان سټیشن تېر هم شو د هغه سترګونه غړېده
او بیا چېرته مخکې سټیشن باندې هغه کوز شو، نو دغه شیان همدغه شیان موږ بچ شو. همدغه شیان عدنان ظفر صاحب لیکي چې زما په هوم افس کې کار ونه کېدو او ډېرو ورځو نه چې ما پاسپورټ غوښتنه راته به دا وي چې په انګلستان کې ستاسو وروسته ریکارډ نشته او ما به د کار نه چټي اخیسته او تلم به 3-4 میاشتې پورې. اخر مایوسه شوم. یو ورځ په اسلام آباد کې چیني صاحب سره زما ملاقات وشو. مونځ هغوی کړی و، کور ته روان وو. نو ما ورته خپله مسله بیانه کړه د پاسپورټ نه. هغوی ملته ودرېده او دعا یې وکړه او دومره رقت په دعا کې چې سمې جړاګانې یې پکې او چغې یې پکې، نو زه هم چې ویرېدم چې ما لپاره دومره دعاګانې کې لګېدې. خو دا چې اصل به زه مې دوله تکلیف ورکړو، خو یو څو نور کسان هم په دعا کې شامل شوي وو. په بله ورځ زما وکیل چې کله فون وکړو هوم افس ته، نو هلته چوچتولو نه او 1.5 ساعته پورې ټلی غږېده. نو هغه د هغه ځای چې کوم ډایرکټر و هغه هلته نه تېرېدو، نو هغه فون اوچت کړو. نو دوی ورته وویل چې دغه شیان دا مسله ده. نو ډایرکټر ورته وویل چې ښه، هغه ته وویل چې سهار د ما سره دفتر ته راشي ملاو شي. نو چې زه چې دفتر ته لاړم، نو مسټر ریچارډ د هغه نامه وه. نو په استقبالیه باندې ما هغې وویل چې زه هغې سره ملاوېدل غواړم. نو هغوی وویل چې دا خو لوی افسر دی، تا سره به ولې ملاوېږي، ته موږ ته ووایه چې کار د څه دی. نو ما ورته وویل چې هغې زه پخپله رابللی یم، تاسو ورته وایي، خو هېڅوک هم هغې ته اطلاع کولو تیار نه وو. نو آخر یو تن تیار شو. نو هغه چې مسټر ریچارډ ته وویل، نو هغې پخپله د خپل دفتر نه راپاڅېد او دوی ځان سره بوتله او په خپلې کمرې کې په کمپیوټر یې ټول ریکارډ ولټولو او بیا خپل سکرټري راوغوښت او خط یې ورله ورکړو چې دې له پاسپورټ دې ورکړی شي. او دې نه پس تر بهره پورې هغې پرېښودو لپاره راغلي. ټولې عملې دا کته چې دومره لوی افسر دی، دا کم تن دی چې دا راغلی دی د دې بهر ته پرېښودو لپاره افسر بهر راغلی دی او دروازه یې ورته کولاوه کړې ده، رخصتۍ لګیا دی. نو هغوی ته ما څه وی چې هغه وخت زما کوم حالت و چې عثمانچو صاحب چې کومې دومره پرلکته دعاګانې کړې وې چې د 4 میاشتو راځي چې کم کار زما بند و، هغه په یو ورځ کې وشو. او صرف دا نه چې کار وشو، بلکې د یو لوی افسر په لاس پخپله وشو. واقعیت خو بې شمېرې دي. حضور فرمایي چې کوم ما ویلي وو چې بیانېدی نه شي، دومره زیات دي. او یو څو چې کوم د دې جوخت خلک دي د هغوی باره کې به ووایم. سید حسین احمد صاحب مربي لیکي چې هفتهوار اجلاس چې زموږ کېدو، نو موږ سره خو څه بندوبست نه و مربیانو سره د تلو راتلو لپاره. په بسونو کې به کېناستو، تلو او د شپې ناوخته پورې به اجلاس و. د هغې د تلو نه پس دا کېده چې د یو نه یو عاملې ممبر سره به موږ کېناستو، لا به په دې انتظار کې به وو. خو عثمان جاني صاحب چې هم د دې انتظار به نه کولو، پیدل به هغوی روان شو، یا به ورته څه بس ملاو شو په لاره کې، یا څه نه څه بله سورلی به چې هغې کې به لاړو کېناستو. او کوم ځای کې چې مشن هاوس و، هلته دومره شان ځای و چې یو ځل دوی موږ هلته راوغوښتو. نو موږ ته تپوس وکړو چې تاسو چېرته اوسېږئ. نو دوی چې دا کمره ده د ښځو حال دی چې کله هغوی لمونځ له راځي، نو موږ خپل سامان راغونډ کړو، لاړ شو دې ځای نه. او بیا همدا زموږ د ویده کېدو ځای دی، همدا زموږ د خوراک څښاک ځای دی، همدا هر څه دی. نو ډېرې په عاجزۍ او په انکسارۍ یو وړوکی شان ځای هلته اوسېده. رشید ارشد صاحب دي، هغوی دې سره ډېرې اوږدې مودې پورې کار کړی دی په چیني ډیسک کې. هغوی دا وایي چې 3 کاله پورې دوی سره د کار کولو موقع ترلاسه شوې ده. او د دې باره کې خصوصیات لیکي چې سره د جمعې لمونځ کې ډېره باقاعدګي دوی لرله، او د دوی چې په عبادت سره چې کوم شوق و هغه موږ لپاره یوه نمونه ده. که باران به و، که طوفان به و، که واوره به ورېده، ډېرې باقاعدګۍ سره به دوی د جمعې لمونځ لپاره جومات ته تشریف راوړه. دا وایي چې په دې حال کې موږ لیدلي دي چې د بوډاوالي د لاسه دوی ډېر کمزوري شوي وو. او اسلام آباد نه تر کوره پورې، کور نه تر دې ځای پورې یو څو د جوماته پورې تر یو څو او اسلام آباد نه تر جوماته پورې، لکه څنګه چې مخکې ذکر شوی چې د یو څو منټو فاصله وه، په 15-20 منټو کې به دوی کوله. او خو بیا هم دوی جومات ته ضرور راتله. د تهجد به باقاعدګۍ سره التزام کولو.
یو ځل وی چې موږ ډېر اوږد سفر کړی و، د چیني علاقې ته تللي وو. هلته هم مقامي احمدیانو سره خبرې زموږ کېدې. نو ناوخته پورې نو زما دا خیال و چې تهجد لپاره به راپاڅېدل دوی دپاره ګران وي، خو سهار هم چې وکته نو چیني صاحب تهجد کولو او مختصر یې کړی و، خو نو هغه یې پکې نه وه کړې. نو چیني صاحب پخپله هم دا لیکلي دي او دوی دا بیانه کړی دی چې کله دوی چین نه ربوی ته راغلي وو، نو د ربوی چې کوم زبرګان وو مشران، هغوی به څنګه په سوز په ګداز لمونځونه کول او روژې به یې نیوې او اعتکاف کې به کېناسته او دعاګانې به یې کولې او خدای پاک به د هغوی دعاګانې اورېدې. نو د دې خبرې په دوی باندې ډېر خاص اثر شوی و او دوی یې اراده کړې وه چې زه به هم د دغو مشرانو په نقش قدم روانېږم. او هغه وخت هغوی ته د وخت خلیفه حضرت خلیفة المسیح ثاني رضی الله تعالی عنه رهنمایي میسره وه. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی الله تعالی عنه، حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی الله تعالی عنه په شان دی د چې کوم وجودونه د هغوی صحبت ورته نصیب و. مولانا غلام رسول صاحب راجکي، حضرت مختار احمد صاحب شاهجهان پوری، حضرت محمد ابراهیم صاحب بقاپوري، سید ولی الله شاه صاحب وغیره د هغوی د صحبت هم دوی مستفیضه شوي وو. خدای پاک د دغو مشرانو د دغه زبرګانو د صحبت په وجه د دوی شخصیت نور هم ښه کړی او نور هم خدای پاک سره د دوی تعلق پیدا شوی و. دوی وی چې په تبلیغ کې هم دوی ډېر پرجوشه وو او عموما خاموش طبیعته وو، کومه خبرې به دوی کولې. او دا موږ لیدلي وو چې کله به تبلیغ شروع شو نو په دې کې به غیر معمولي قوت و جوش به پیدا شو او په ګنټو به خبرې کولې او ډېر ځل په فون باندې به چې خبرې شروع شو نو د وخت احساس به ختم شو، په ګنټه ګنټه به خبرې کولې. د میلمنو خاطرداري هم دوی ته په ورسې کې ملاوه شوې وه. دوی به دا وایي چې زموږ والد صاحب ډېر مهمان نواز و، ځکه چې په کلي کې څه هوټل نه و او زموږ کور هوټل و. د دوی والد صاحب به ویلې او په مهمان نوازۍ کې د چیني صاحب اهلیه به هم د هغوی ښه پوره مرسته کوله. همدغه شیان د هر چا د جذباتو به خیال ساتلو که څومره هم ستړي وو. یو ځل تر د شپې ناوخته پورې میټینګ روان و او چې په ګاډي کې کېناسته دوی نو چا ورته وویل چې زما کور جوغ ته هلته راشئ. نو رشید صاحب وایي چې زموږ خیال دا و چې انکار به وکړي، خو دوی ورسره روان شو او چې هلته لاړو نو هغه تن بیا د روټا انتظام شروع کړو او ډېر وخته پورې بیا دوی هملته وو او د شپې ناوخته 1 بجې پورې دوی واپس رسېدلي وو. خو دا نه و چې انکار یې ورته کړی وي یا دا یې ورته وی چې زر کوه زه به ځم. همدغه شان نصیر احمد بدر صاحب دی، د سلسلې مرید دی. هغوی دا لیکي چې د چیني ژبې چې کله ماته ارشاد وشو نو د هغې نه پس دوی سره رابطه وشوه. نو هلته د چین په ډېرو علاقو کې موږ تللي وو، د دعوت الله توفیق موږ ته ترلاسه شوی دی. نو په دغه موقع د عثمان چیني صاحب ډېره مفیده رای او د هغې د مشورو نه موږ ډېره فایده پورته کړې ده. د خطونو په ذریعه به دوی رهنمایي کول او دا به وي چې په زرګاو چینیانو ته زباني او د فولډرو په شکل کې کتابونو په ذریعه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د پیغام رسولو موقع ملاوې ده. او هر ځای کې دوی وایي چې تقریبا هر ځای کې د عثمان چیني صاحب ذکر ډېر په ښه الفاظو کې به کېدو. په چین کې هغوی د اسلام یو ډېر لوی دانشور ګڼل کېږي. دوی وایي چې په چیني ژبې کې چې کوم یادګار لټرچر دوی پرېښی دی هغه به هېڅ دوی مرګ ته پرېنږدي. د هغوی د قلم نه راوتي د هغې په قلم لیکلي شوي د چیني ژبې د ټول کتابونو بې شمېره کتابونه او د ترجمو یو سمندر دی چې هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام د روحاني خزانو نه اخذ کړی دی او ترجمه کړي دي او خلکو ته یې رسولي دي. د دوی د فارسي او بلیغ چیني ژبه په خپل ځان کې یو خاص کشش او د جذب کیفیت پیدا کړي. دوی وایي چې دې خبره اندازه ماته هغه وخت وشو چې چین یو مسلمان مدرسې ته زه تللی وم چې په لومړي ځل تللی وم نو هغوی څخه خاص رد عمل نه ښکاره کړی. د مسلمانانو علاقه وه مدرسه وه هلته، خو څه مودې پسې دوباره هلته لاړو نو د هغه ځای څومره چې چینیان مسلمانان و امام صاحب هغوی ډېر په مینه موږ سره میلاو شو.
نو یو ملګري نه ما تپوس وکړ چې تاسو څه وجه ده چې زه مخکې دوی له راغلی وم نو دومره مینه نه وه د دوی له طرفه لکه څومره چوس ظاهرېږي. نو په دې یو چیني ملګري وی چې په چیني ژبه کې چې کوم کتابونه تاسو مولوي صاحب له ورکړي وو نو په هغې کې په خاص طور د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم منتخب تحریرات دي د هغې چیني ترجمه په خطبې کې دوی وی. نو زمونږ دننه یو د وجد کیفیت طاری شي. مونږ دې نه مخکې دا قسمه شانداره تحریرات په خپل پوره ژوند کې نه دي اورېدلي، ځکه مونږ دا غواړو چې مونږ له داسې قسمه کتابونه تاسو راوړئ. بیا دې وي چې چیني صاحب ابایي کلي ته د تلو موقع میلاوه شوه نو د هغوی خپلوانو سره هم ملاقات وشو زمونږ. دوی ټولو د عثمانچو صاحب ډېر په مینه او په محبت ذکر کولو، هر څوک به راتله او عثمانچو صاحب سره به خپله رشته ښودله او د ډېرې خوشحالۍ اظهار به یې کولو. او څومره ورځې چې موږ هلته وو نو ډېر خیال هغوی ساتلو او ډېره مېلمستیا یې زموږ کړې او ډېر خاطرې یې کولو صرف دې لپاره چې عثمان چیني صاحب زه پېژنم او د جماعت احمدي نماینده یم. دې وی چې عثمان چیني صاحب چې کومه ترجمه د قرآن کړې ده په چیني ژبه کې هغه ډېره اسانه ده او هر څوک په اسانه پوهېدی شي او په دې کې د چیني ژبې فصاحت او د بلاغت معیار هم ښکاري. دې نه باوجود چې په چین په ژبه کې د قرآن نورې ترجمې موجودې دي خو د عثمانچو صاحب ترجمه په پوره چین کې یو شان مقبوله ده او د سند حیثیت لري. او د دې اندازه هله وشو چې کله موږ ډېر د چین عالمانو سره میلاو شو چې د جماعت عقایدو سره اختلاف لرلو نه باوجود هغوی دغه ترجمې ته ډېر د خوښې په نظر ګوري او د قرآن باندې پوهېدو لپاره د حد درجې مینه لري. دوی وایي چې د علاقې د دوران چې کله یو مشر امام ما سره دا ترجمه وکتل نو د هغه په سترګو کې یو چمک پیدا شو او هغه سره دوی سره وی ترجمه وه د چیني صاحب والا. نو دوی چې هغه وکتل نو ډېر د خوشحالۍ اظهار یې وکړو. بار بار راته دا وایي چې د دې ترجمې ما ډېرې مودې راسه لټون کولو تاسو دا ماته راکولی شئ. نو ما ورته وویل چې دا وخت موږ دا یوه نسخه ده تاسو خپل پته راواستوئ موږ به د عثمان چیني صاحب نه راوغواړو. نو سوچ نه پس دوی چې تاسو دا قرآن ماته څه وخت لپاره لږ راکړئ زه به دا فوټو کاپي وکړم. نو څوارلس نیم سوه صفحې وې او هغه دوی فوټو کاپي کې نه دوی دا شو چې موږ وکتو نو دا قرآن هم ورله ورکړو. هغوی دومره خوشحاله شو چې بار بار به یې شکریه کوله لکه چې دوی ته ډېره زیاته قیمتي خزانه میلاوه شوې وي. خزانه خو یقینا ده او د خوشحالۍ اظهار دوی نه برداشت کېدو نه لګیا و. داسې همدغه شیان د دوی رابطې وې بې شمېره اوس هم او مبلغین چې هلته پاتې شوي دي هغوی هم دا لیکلي دي چې هلته هم چې موږ ته په چین کې هر ځای کې به د چیني صاحب ذکر کېدو. ظفرالله صاحب هم هلته مربي پاتې شوي دي نن سبا په پاکستان کې دي. هغوی وایي چې په کال 2004 کې چیني صاحب چې کله پاکستان ته راغلی وو نو اسلام آباد ته ربوی سفر دوران د کلرکهار علاقې ته هغوی زه بوتلم ورته وښیل چېرته چې دوی په جامع تعلیم دوران کې راغلي وو چې لی کړی وو. نو هلته د خپل د قبولیت دعا یو واقعه هم هغوی بیانه کړې چې څنګه یو کور ته دوی تشریف وړی وو هلته واده نه پس تر 10 کالو پورې ماشوم نو شوی اولاد نو شوی نو چې لی دوران چیني صاحب د اولاد لپاره هغوی دعا درخواست کړی وو. نو چیني صاحب چې دعا وکړه او خوب کې دا ولیده چې د هغې په صحن کې په کټ باندې چودھری ظفرالله خان صاحب اوده دي. هغوی دا خوب هغې ته واورولو او دا یې ورته وویل چې خدای پاک خوشخبري راکړې ده او تاسو له به خدای پاک زوی ورکړي. نو څه مودې پس خدای پاک هغوی له بیا زوی ورکړی و. حضور فرمایي چې دا چله چې کله دوی کوله په کلرګهار کې نو ما ته مې یاد دي حضرت المسیح ثاني زمانه وه موږ واړه وو او زه هم یو ځل تللی وم. نو یوې کمرې کې لاندې وړه شان کمره وه هغې کې به دوی ناست وو او قرآن به په لاس کې او دعاګانې به یې کولې او بیا موږ ټولو ماشومانو او مشرانو هم دوی ته دعا لپاره ویلي وو او ډېر په خندا دوی موږ له جواب راکړی وو او ډېر د شفقت سلوک دوی کولو. ډاکټر نوري صاحب هم لیکي چې د دوی چکاپ شوی وو په کال 2004 کې د 14-15 کاله مخکې نو چې کوم تشخیص شوی هغه دا چې دوی ته د زړه بیماري وه او داسې بیماري وه چې علاج یې همسې نه شو کېدی. نو ما ته ډېره پریشاني شوې وه ځکه چې د دعا او یو څو معمولي داروګانو نه بغیر بله څه لاره نه وه. وایي دا
د داسې خلکو بیا د پاتې کېدو امکان هم ډېر کم وي او د یو څو کالو نه زیات نشي پاتې کېدی. خو د خدای پاک په فضل ډاکټر صاحب لیکي چې زه حیران یم چې ډېر ځله ورسره ملاو شوی یم، خو د علالت نه باوجود د کمزورۍ اثر خوب دوی کې ظاهرېده، خو هېچېرې هم د دغه بیمارۍ د لاسه دا بیماري د دوی د فرایضو په پوره کولو په لاره کې خنډ شوی نه ده او کار به دوی همیشه کولو. دا هېچېرې هم نه و شوي چې د بیمارۍ په وجه دوی کار ونه کړي. او یا عبادتونو کې هم دي چې ډېرو لیکلي دي چې که واوره به م ورېدلې وه یو ځل ډېره سخته وي واوره ورېدلې وه او زموږ دا خیال و چې د سهار لمونځ په وخت به دومره واوره ورېدلې چې انسان پکې ګرځېدی هم نه شي، نو هېڅوک به هم نه راځي جومات ته، یا کم از کم زو جومات کوله وګورو. نو ویل چیني صاحب لپاره به راته ګران وي، خو چې موږ لاړو نو بهر موږ ته په واورې باندې د خپلو شیانو ښکاره شو چې دننه لاړو نو چیني صاحب په جومات کې نه صرف دا چې راغلي وو بلکې ډېر مخکې هغوی په واوره ګرځېدلي راغلي وو، د تهجد لمونځ هم هغوی هملته کولو. عطاالمجید راشد صاحب چې د دې کومه خلاصه لیکلې ده ډېره ښه خلاصه ده، حقیقت هم دا دی. دوی وایي چې دوی ډېره لویه خلا پرېښې ده، ډېر د لویې پایې زبرګ وو او چې زما ذهن کې راغلي دي چې یو څو خصوصیات د هغې ولیکمه. ډېر دعاګو مستجاب الدعوات زبرګ وو، د لمونځ بې حده پابندي به دوی کوله، د بیماریو د کمزورۍ نه باوجود جومات ته به راتله، ډېر نیک او خدا ترس او بې ضرره انسان و، د هر چا به خیر و، د هر چا لپاره به ښېګړه غوښته او نیکه مشوره به یې ورکوله، ډېر ساده مزاج لرلو، بې تکلفه انسان و، ډېر مهمان نوازه و او ډېر په مینه به دوی اصرار کولو او مېلمستیا به یې کوله د خلکو. ډېر بلند همته او د کمزورۍ نه باوجود متحرکه خدمت دین کې به دوی مصروفه وو او خپله ذمهواري به دوی ډېر په اخلاص او په محنت او په مینه پوره کوله او د دین د خدمت کولو چې کوم شوق هغه ډېر نمایانه و. د خلافت احمدیه رښتونی بېریا او باوفا خدمتګزاره و، همیشه به په روڼ تندي او په مخ به مسکا د هغوی خوره وه او ملاوېده به خلکو سره، بې شمېره خصوصیات د دوی او دا حقیقت دی چې کوم دی بیان کړی دی. خدای پاک دې د مکرم عثمان چیني صاحب درجې اوچتې کړي، مسلسل او د دوی اهلیت د صبر او حوصله ورکړي او د دوی د حافظ و ناصر شي. همدغه شان د دوی ماشومان دي هم د دوی د دعاګانو د نکې وارثان شي او د دوی په نقش قدم دې روان وي. حضور فرمایي چې اوس د لمونځ نه پسه به د دوی جنازه کوو انشاءالله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.